ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألك مركات راوڑوي خا دیوائی فصل في أسباب الغلطي. اس مولانا سے مغالطہ خودی توائی چی قیاس فاسد بمادتن نو اسباب دی غلطی بیانوی چی الک مع کسرتها سرل دین دی خو دیر وی خراجعت الى امرین دو شیئین تراجی دی احدهما سوء الفهم یو دا دا مولانا صاحب چی دا غلطی چی رازی دی سوء الفهم آنا بدفهمی دی چا پو وجہ دی بدفهمی پو وجہ باندی سڑای پا مطلب باندی پوئی نشی نو دی بدفهمی پو وجہ باندی سڑای پا غلطی کی واقعیش او دویم چی دا اشتباه الکوازب بالصادق عدم امتیاز پا ما باندی صوادق و کوازبو کی تمیزو نکی بس بیا غلط چی والاول انما يكون بسبب انغماس اول چی کی گیا غدی سبب دی انغماس او دی ڈوبیدلو چی نفس ڈوب شی فی ظلمات الوهم پاغا تیرو دی چاکی انسان چا ہمیشہ پا وهم کی پروت وی 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 نو بیا دی صوادق و دی کاذب و مابین کی بدفهمی چی رازی اغا اول بدفهمی پس وجہ باندی رازی چا ہمیشہ پا اغا تیرو دی چا کی پروت وی دی وهم کی پروت تش وهمیات جنگوی نو دی بیا پا بدفهمی کی واقعی کی تاسی پوشوی دمر بدفهمی کی بیا واقعی شی حتی یستیقن الکوازب صادقت پا صوادق باندی کوازب باندی یقین دی چاہو کی بس وہمی غلط کی بل دا سکوی ضروری او بدیہی وگرنی لکا کل ما لیس بمبصورین اگا دیسی گوتاونی سی الہواء لیس بجسمین ہوا سنا دا ولی جسم لطیف دا ولی لأنه لیس بمبصورین اگا پسترگو باندی او کم شے کل ما هو لیس بمبصورین فهو لیس بجسمین فالہواء انو غلط شو نو فالہواء لیس بجسمین نو و اما الثانی ہر ثانی چکم دا پپیہ تفصیل چالک دا اشتباہ دی کوازب دی صوادق و سرپد باندی شراشی دا ولی رازی و پپیہ تفصیل علی ما سیأتی وقال بعض المحققین چالک دی اسباب رجع کی گی امر واحد تا زکا چی انسان ما تا دا خپل مزرہ کی چی انسان پا بدفہمی کی واقعی شم نو اشتباہ دی کوازبو دی صوادق سر رازی امتیاز نشی کولای خبر داسی دا چی دی طول رجع اسباب دی غلطی دا یو دی اغدا دا چی امتیاز نشی کولای پا ما بین دی شیع او پا ما بین دی شبه کی بس چکل دی صوادق و دی کوازب دی مطلوب و دی غیر مطلوب پا ما بین کی انسان باندی اشتبار اغلا نو بیا انسان پا بدفهمی کی واقعیش بیا نتیجه خراب راوزی لکا دیوائی پسن عدم التمیز پا مابین دی شیو دی شبه کی دا منقسم کی گی لا يتعلق بالالفاظ و الى ما يتعلق بالمعانی یو تعلق ترشا پوری لری القسم الاول آنی ما يتعلق بالالفاظ اغا بیا دو قسمت یو دادا ما يتعلق بالالفاظ خلا من جهت الترکیب سمانا نفس لفظ مفردہ پوری یعنی سمانا لحاظ دی ترکیب پکی نکی دویم دادا چی لحاظ دی ترکیب ہوکی والثانی ما يتعلق بها چی الفاظ پوری تعلق لیسی من حیث الترکیب ثم المتعلق بالالفاظ چی تعلق تر الفاظ پوری من جهت الاول نسی اول کم یو دا چی لا من جهت ترکیب آغا بیا دو قسم دا زان سر اولی کئی خواہ والتا زان سر پاغی کی اولی کیا چی یو آغا دا چی راجی کی گی الفاظ ہوتا بل آغا دا چی راجی کی گی معنی ہوتا الفاظ ہوتا چی راجی کی گی دو قسم دا یو آغا دا چی لحاظ دی ترکیب پکی بل آغا دا چی لحاظ دی ترکیب پکی وکی لحاظ دی ترکیب چی پکی ونا کی آغا بیا دو قسم دا الاول ما يتعلق بالالفاظ انفسها ترخپل نفس پوری تعلق دی یعنی نفس لپس پوری تعلق کنیسی آغا سنگا نفس لپس پوری تعلق کنیسی وذلك بأن يكون الالفاظ مختلفة في الدلالة چی اغا الفاظ مختلف پی اعتبار دی دلالت سر نفس لپس دا مانا چی اغا الفاظ مختلف پی دلالت کی سرنگا لکا مشترک راوڑی یا مثلا یو کی حقیقت راوڑی بلکہ مجاز راوڑی وذلك بأن يكون الالفاظ مختلف پی دلالت کی فیقو پی الاشتباہ پی ما هو المراد پاگا مراد چستا مقصود دا دی غیر مقصود سر اشتباہ راسی لکا غلط چاگا واقعی بسبب کون لفظ مشترکا لفظیا لکا تا یو لفظ لکا عین دا یو مشترکی لفظی دا پا قیاس کی دراوڑای دا اگا مشترک دا پا مابین دی دو لفظ معنینو کی او اکثر کی یا او کون احد معنیه
احد معانیه یو د معانیو حقیقي کې والآخر مجازیا او بله مثلا په صغرا کې دغه یو لفظ دی راوړی ده خو هلته د اراده د معنا حقیقي ده او په کبرا کې مجازي ده ویندرج فیه الاستعاره بس چې مجازي اندراج په مجاز کې د استعارې هم شته پکې وامثالها امثال د استعارې چې کوم دي وکل ذلک یسمى بالاشتراک اللفظي دا ټول رجع کېږي اشتراک کې لفظي ولې په لفظ کې اسد که حیوان مفترس تر واخلي کله اسد نه رجل شجاع واخلي په لفظ کې مشترک نه دي کله عین نه چینه واخلي که جاسوس واخلي که سترګه واخلي د نور که رکبه واخلي ټول په لفظ کې مشترک نه دي خو د ټولو رجع چاته کېږي یو نو لا من جهت الترکیب ده او من جهت اللفظ انفسها خود چاته رجع کېږي لفظ ته تا داسې یو لفظ راوړی ده چې هغه د هغه لفظ سره په دې لفظ کې شریک ده ام اسدون ده دغم اسدون هغه عینون ده او دغم څه ده تقسې سړی کله کې خطا شي ډېر به احتیاط ورته کوي لکه ما تاسې تا بله ورځ ویلې که نه چې طالب یو له بل نه تپوس کوه ویضربو دا اسم ده ولې لانه وکل مضارع هغه مضارع ده دلته یې مضارع راوړه دا مضارع ده وکل مضارع اسمونه هغه مضارعون ده دغه مضارعون خو که د مضارع نه هغه معنا واخلي چې هغه قسم د فعل هغه مضارع ده که د مضارع نه دا واخلي چې صيغه د اسم فاعل ده دام لفظ نو په دې لفظ د مضارع کې اشتباه راغلي کله کله سړی په دې کې خطا شي وکل دا وامثال وکل ذلك يسمى بالاشتراك اللفظي هلکه د اشتراک لفظي مشترک لفظي مثال کما تقول صغرا کې ووایه مثلا کما تقول لکه ته چې ووایې لعین الماء دغه چینه د اوبو لپاره ووایه هذه عین صغرا وکل عین یستضیء بها العالم خلق طلب د رڼایي کوي عالم په دې سره د دې په وجه باندې روښانه کیږي نو فهذه العین یستضیء بها العالم عالم په دې باندې روښانه کیږي نو چې نه خود شي دا ظلمانی د ظلمت د ځکه ماده ده هیولا ده پکې هیولا چې په چا کې وي د شان هغه ظلمانیت وي نو کوم دا اور چې کوم دغه هغه چې د اوبه چې کومه دي دې کې خو هغه نسته دې نه خو خلک استهزا نه کوي دا خو نور نه ده نو دا وګوره اوس نتیجه کاذبه راوتله وجه دا ده چې په صغرا کې کوم عین و دغه عین نه چې نه مراد وه او دا د بل کبرا کې چې کوم عین د دې نه څه مراد ده د نور سترګه مراد نو فهذه العین یستضیء بها العالم نتیجه خرابه راوتله او تقول یا ووایې زید اسد وکل اسد له مخالب د هر اسد لپاره د هر اسد لپاره پنج وي که نه نتیجه راوتله فزید له مخالب زید لپاره پنج دی پنج د زناور لپاره وي پنج هغه ته وایي چې شلول کوي په هغه سره داسې نه انسان هم پنج لري نه دې ته ګوتې وایي لاسونه وایي پنج هغه ته وایي چې په هغه سره شلول کوي هغه د زناور وي نو د انسان خو زناور نه ده نو د انسان لپاره چې د زید لپاره مخالف دی نتیجه کاذبه راوتله ولې کاذبه راوتله ځکه چې هلته ما اسد و خو هغه نه مجازي معنا مراد وه په کبرا کې ما اسد ده چې کل اسد له مخالب خو کومه معنا مراد ده حقیقي معنا دغه چل ده که نو د اشتراک لفظي په وجه سړی خطا شي ولې که حیوان مفترس ته د هغه لپاره موضع څوک ده اسد او که رجل شجاع ده هم مجازا په ده باندې څوک دلالت کوي اسد نو دغسې مشترک لفظ راوړي سړی په خطایي کې واقع شي والغلط في الاول كون اللفظ چې غلطي په اول کې راغلی هغه کېدل د لفظ دي لفظ د عین د مشترک لفظي په مابین د عین د ماء چې نه دي اوبو او په مابین د شمس کې وفي الثاني هغه ثاني کې كون اطلاق لفظ الاسد على زید مجازيا او په حیوان مفترس باندې حقیقي والثاني ما يتعلق بالالفاظ خو بسبب التصریف ګوره بیرته سر ته لاړ شه لا من جهت ترکیب څو قسمه ده یو نفس لفظ ته چې غلطي راځي شي بل هغه ده چې په اعتبار د تصریف معنی د صیغې په اعتبار باندې صیغې په اعتبار څرنګه لکه اشتباه چې واقع ده په لفظ د مختار کې مختار اسم فاعل هم جوړیږي مختار اسم مفعول هم جوړیږي دا د سر په کار ده ولې که د دې داسې وایي چې اصل مختیرون ده نو بیا صیغه دی او که وایي چې اصل مختیرون ده اسم مفعول خو بس که یې باندې کسره ووایي که یې باندې فتحه ووایي خو بنا بر هر تقدیر په دواړو صورتونو کې ما قبل مفتوح ده په قانون د قال باع سره یا په چا بدلیږي که مختیرون وایم یې په الف بدلیږي که مختیرون وایم نو بعد الاعلال مختار په دې کې اشتباه ده پته نه لګیږي چې دا اسم فاعل ده که یا لکه ممتاز شو ممتاز اسم فاعل هم جوړیږي اسم مفعول جوړیږي خو ژبه دې باندې
خو اوس مونږ وایو چې دا ممتاز که ممتیزون شي، ممتیزون شي یا اسم مفعول ده. پوه شوې دې باندې داسې چل ده کله اشتباه چې هغه واقعي په لفظ د مختار او په صيغه د مختار کې. فإنه اذا كان بمعنى الفاعل اصل مختیر بکسر الیا و اذا كان بمعنى المفعول اصل بیا مختیر ده په فتحې سره، او بسبب الاعجام یا په سبب د ټکي ورکولو سره. اعجام ټکي ورکولو ته وایي. والاعراب دا اعراب چې کومه ده د عطف تفسیر یا مولانا اعراب حرکت واخله، اعجام ټکو ته واخله، بس همدغه واخله په سبب د ټکو ورکولو او په سبب د اعراب سره. اعراب منه حرکات نو بیل بیل که عطف تفسیر مه کوه. اعجام بس شي ټکي لکه جیم باندې ټکی نه ده، خا باندې ټکی ده، دا ټکي دو ټکي درې ټکي یو ټکی، او اعراب نه حرکات واخله بس بیل بیل وشي. کما یقول لکه چې ویل کېږي داسې، کما یقول القائل لکه قائل وایي څه وایي؟ غلام حسن څه وایي؟ غلام حسن. غلامون حسنون نه وایي، اعراب پرېږدي څه وایي؟ غلام حسن. اوس غلام حسن کې دواړه احتمال شته، د ترکیب اضافي هم شته توصیفي هم شته. غلام حسن او که چېرته اعرابات وایي چې غلام حسن د حسن غلام نو بیا ترکیب اضافي ده. او که غلامون حسنون وایي داسې غلام چې غلام څه ده؟ حسن ده، نو بیا کوم ترکیب ده؟ توصیفي ده. خو که اعراب وایي بیا اشتباه ختمه ده، او که اعراب نه وایي نو دا اشتباه راغلی ده په صیغه کې لوجه د ترک الاعراب او د ترک الحرکت نه، چې تا حرکت پرېښی ده په دې باندې. اوس پته نه لګېږي دا مرکب توصیفي ده که مرکب اضافي ده. نو که غلام حسن، غلام حسن کې دواړه شته من غیر اعراب. نو فیضن کله کله ګمان کولی شي تارتن کله ترکیبا توصیفیا والاخرى ترکیبا اضافیا. اول متعلق بیرته سر ته لاړ شه مولانا صاحب. کوم چې اسباب دی غلطي هغه لفظ وي، هغه لفظ ته راجع کېږي. هغه دوه قسمه وو، یو لا من جهت ترکیب، لا من جهت ترکیب یا دوه قسمه وو. یو من حیث انفسها، دا معنا چې معنا ته وګوري، د لفظ معنا ته وګوري، یعنی مشترک لفظي راوړي یا یو حقیقت راوړي بل مجاز راوړي. بل من جهت الصيغه مختار او ممتاز او ده، او چې من جهت ترکیب وي هغه درته ښیي. والمتعلق بالالفاظ هغه غلطي چې تعلق تر الفاظو پورې نشي خو من جهت ترکیبه فاما بالنظر الى اختلاف، په سبب د اختلاف سره. مولانا صاحب ا دې ټکو والا خو نه ویلې که نه بره، خو په هغه کې صرف د اعراب مثال ذکر که. د چا؟ دا غلام حسن خو د چا مثال ده؟ اعراب. د ټکو مثال خو نه، دا د ټکو والا به څنګه وي؟ دغه حاشیې لاندې لیکلي دي. لکه ګوره مولانا صاحب ټکي بدل را بدل کا یا یې مه ورکوه. یو کې لیکلی ده خبز خبر الخبز خیر خبر، خبر الخبز خیر خبر، دی روټۍ والا خبره ښه خبره ده. دا نرزیه دی روټۍ والا خبره ښه خبره ده. دا یادوه دا اچھا چاته ویلي وه یاره ما ته د یو بل ته سره ویلي وو چې یاره تا ته د څه شي اواز خوند درکوي؟ کوم شي؟ ویلي د پلاني شي اواز. ابل دا د افغانو په دې حجرو کې دوی دا چلیمچي ورته وایي. چلیمچي وا لوټه نه ده که نه، خو هغه دا د اوسپنې کوزۍ که نه هغه دی ډېره استعمالوي. پوه شوې؟ او دلته پاکستان کې خو پاکستاني چې کوم دی هغه کې دومره هغه خور غوندې شی نه ده، په هغې کې لاس وینځي، اسور ته وایي، او په هغې کې لاس وینځي. پوه نه ژبې دې باندې. او دوی چې کومه ده دوی بیا دا چلیمچي استعمالوي، هغه بیا هغه د اوسپنې یا سره ولګېږي ټنګ شي که نه، نو بیا دور تللی وایي د چلیمچي د کوزي اواز ما ته ډېر خوند راکوي. نو د چلیمچي د کوزي اواز نه معنا لازمه خوراک ده که نه ده؟ نو اشاره معنا لازمي ته کا کوم وخت کې ټنګېږي چې کله هغه د روټۍ ټلۍ ده، د روټۍ اواز د څنګه ډنګ ډنګ شو یعنی روټۍ راغله. نو ګوره ورته خبر الخبز خیر خبر، روټۍ والا خبر آخا خبر، روټۍ والا خبر. اوس مولانا که ته دا ټکي ورنه کې ټکي نه دي دا ټکي ورنه کې دا نقطې، نو بیا مولانا صاحب خبر الخبز خیر خبرن که نه، او بیا مولانا صاحب دا ټکی بیا نه جوړېږي، دا به بیا څه جوړېږي؟
خبر الخبر خبر خیر دا وګوره مطلب ناسي دي خیال دي دا ورته خو که چېرته ټکي ورکړي بیا مطلب او که ټکي ورنه کړي بیا پته نه لګېږي چې هلکه دا څه راوړي دي خو چې ټکي دې ورکړي ګوره خبره خبر الخبز خیر خبر روټۍ والا خبر ښه خبره ده هم داسې بل مثال یې ورکړی ده قفیز بر ودې لیده قفیز برن هغه پیمانه قفیز چې کومه دلته لیکلي دي یک پیمانه گندم د غنمو یوه پیمانه که در آن مقدار 12 ساع گنجایش کند سی 12 هغه ساع پکې راځي یو ساع 4 کیلو ده پوه شوې نیم ساع 2 کیلو ده که نه نو یو ساع چې ده 4 کیلو ده نو 12 په 4 کې ضرب کا دی مجموعي ته قفیز وایي نو یو قفیز د غنمو اوس ټکي ما ورکه ورختیا ووایه بس سړي ته پته نه لګېږي دا قفیز برین ده که فقیر بزین ده فقیر بز جامې ته وایي او فقیر غریب ته وایي فقیر بزین غریب د چا د جامې وږی د جامې فقیر پوه شوې په دې باندې نو مطلب ما درته ویلې چې نه حاصلېږي کله به حاصلېږي مطلب چې ټکي ورکړي او چې ټکي دې نه یې ورکړي بیا مطلب نه نو سړی په دې وجه هم خطا کېږي چې تا ټکي نه یې ورکړي بیا مطلب نه حاصلېږي والمتعلق بالالفاظ من جهة الترکیب هغه چې کوم غلطي هغه تعلق نشي تر الفاظو پورې من جهة الترکیب فاما بالنظر الى اختلاف المرجع یا په دې وجه باندې چې په هغه ترکیب کې دا اختلاف دا انتشار نه په مرجع کې دا ډېر نقصان کوي چې یو خلک وایي انتشار په ضمایرو کې راځي انتشار په ضمایرو کې دام اسباب دی غلطي ده ولې تا نه خپل مقصود پوت شي یو به دې پنکې ته ضمیر راجع کړی یو به دې ګړۍ ته راجع کړی یو به دې لیټ ته راجع کړی یو به دې چت ته راجع کړی په دې کې سړی خطا را خطا شي خو چې د ټولو مرجع ای وایي خبره ختمه که تا خیال کړی دی کتابونو کې د مرجعګانو ته دغه کوم چې ضمیر وي هغه ضمیر د غایب هغه ته یې 2 لیکلي وي هلته مرجع ته هم 2 لیکلي وي دې لپاره چې طالب خطا نشي دا مرجعګانې خو ډېرې ښې نه وي که نه یوه مرجع ښیي نو دا مرجع کې سړی خطا شي دی وایي فاما بالنظر الى اختلاف المرجع اختلاف د مرجع چې راشي لکه ما موصوله ده ما يعلمه الحکیم هغه یعلمه موصول کې به وایي هغه او چې کله ما نکیره په معنا د شیئون سره بیا به وایي هغه شی وجب دی باندې ما هغه یعلمه الحکیم چې پوهیږي په ده باندې حکیم نو فهو دا حکیم یعمل بما یعلمه عملم کوي په هغه شي باندې چې په هغه باندې پوهیږي ځکه حکیم دغه ته وایي چې پوهیږم او مطابق د علم عملم کوي ځکه تا خپله وویلې حکمت څو قسمه ده 2 یو حکمت نظري یو حکمت عملي نو حکیم سړی دې ته وایي چې پوهیږي او مطابق د علم عمل کوي دقه مطلب ده که نه ده اوس که ته را ولاړ شي مولانا هغه کې دا یعملو کې ضمیر مستتر نه ده په چا کې هغه حکیم ته راجع نه کړي هغه ما موصولې ته یې راجع کړي نو اوس ترجمه یې وکړه ما هغه یعلمه الحکیم چې په هغه باندې پوهیږي څوک حکیم نو فهو یعمل بما یعلمه هغه عمل کوي په هغه شي باندې چې په هغه پوهیږي نو هغه خو هغه موصول ته راجع ده نو هغه کله عمل کوي عمل خو د ذوي العقول شی ده او هغه خو غیر ذوي دا وګورو فإن عاد ضمیر الى الحکیم نو صدق بیا صادق ده والا کذب بیا څه ده واما بافراد المرکب یا په افراد د مرکب سره چې ته راولاړ شي افراد د مرکب وکړي بیل بیل راوړي اصلي په کار دا و چې مرکب یې کې او تی په حرف عطف سره څه کې بیل کې دا غلط ده او دویم بالعکس کار وکړي چې باید منفصل راوړي او تی متصل کې ځکه خطا شوي دا 2 مثاله و اما بافراد المرکب لکه النارنج نارنج چې کوم ده حلو حامض چې ووایي دا صادق ته پرون مې درته ویلې حلو حامض ځکه د دې مجموعې نه یوه درېمه معنا راووتله چې یو ځای ووایي حلو حامض ترسکون ده حلو حامض ترسکون ترسکون مې شناسي ترسکون لکه مولانا صاحب زی تاسې ته مثال درکم ترسکون دې ته وایي چې
زه به ډېر مثالونه نه درکوم، یو به درکم. مالګه کې دې چېرته چیني اچولې ده؟ یا دا ماشومان چې کله اسهال شي هغه نیمکول چې ورکوي داسې شی جوړ کړه. ترسکون خو چې لږ تیزوالی هم لري، خوږوالی هم وي پکې او تریوالی هم وي پکې، دا ترسکون ده. خوږ هم وي تریو. اوس که ځان ځان له ووایې حلو وحامض، خوږ هم ده او تریو هم ده، غلط ده که نه ده؟ خوږ او تریو، خو نه خوږ او تریو به نه وایې، وو لرې که ترېنه. حلو حامض، اوس به خوږ تریو نه وایې، ترسکون یو درېمه معنا ترېنه جوړه شوه. لکه ګډه وړه غوا ده، لاس دې ورته ونیو چې دا غوا چې کومه ده سپینه ده او توره ده، غلط. خو برګه چې ووایې هذا البقر، برګ نه ابلق ورته وایي، هغه خو درېم نوم ده. ولېږه که اسود و ابیضو دې کړه غلط ده، او اسود و ابیضو صحیح ده، اسود و ابیضو دا صحیح ده. که اسود و ابیضو کې دا غلط، بیله بیله به نه وایي. اسود و ابیضو عرب دې نه درېم نوم اخلي، درېم نوم څه ده؟ ابلق، معنا څه؟ برګ. ودې لید مولانا. نو که حلو وحامض کې معنا خوږ او تریو، غلط ده ده. او که حلو حامض اوس درېمه معنا ترېنه جوړېږي، هغه څه ده؟ ترسکون. ای د نر بچیه، پوه شو په دې باندې؟ دقه چل شو. او که یو شی په اصل کې منفصل وي او ته متصل وایې، مولانا صاحب طبیب ډاکټر ته وایي که نه؟ او ماهر معنا کاسب. دلته د ماهر نه مطلب دا نه ده چې پوهه، که پوهه شي بیا خو صحیح ده که نه؟ بیا خو به موصوف او صفت جوړ شي. ماهر کاسب ترکاڼې کا ماهر کاسب ترکاڼې کا ډریورې کا. اوس که داسې ووایې چې هذا طبیب و ماهر، طبیب هم ده، چرګو ته ګولۍ مولۍ او ستنې م ورکوي، او و ماهرونه او کاسب هم دی، ورسره موږ وایو انجینیر هم ده. او که داسې وایې هذا طبیب ماهر، دا سړی چې ده ډاکټر انجینر ده، خطا ده. د نر بچیه ډاکټر انجینر خطا ده، او ډاکټر او انجینیر بالکل صحیح. دا سړی ډاکټر ډریور ده، خطا. دا سړی ډاکټر او ډریور. یاره لکه چې پوه شوي که نه شوي؟ نو سړی په دې وجه خطا کېږي چې شي کې په اصل کې انفصال وي او ته څه پکې وکړي؟ اتصال. دی وایي ویل کول مدملان په جهت ترکیب فاما بالنظر الى اختلاف المرء، دا وشو لم يصدق بیا صادق نه ده. اما بجمع المنفصل، یا منفصل په اصل کې خو چې صادقیږي منفصل صادقیږي، او تی جمع وکي معنا اتصال وکي. لکه زید وایي چې زید چې ده طبیب و ماهر، دا صادق. او که جمع وکي چې طبیب ماهر، بیا کاذب. دی وایي فصل فی الاغالیط التي، وایي فصل ده په هغه اغالیطو کې تقع بسبب المعنی. دا مخکې فصل کوم یو چې په سبب د لفظ سره، و لفظ ولا څو قسمو، لا من جهت ترکیب. لا من جهت ترکیب یو هغه ده چې نفس لفظ ته راجع کېږي، یعنی من حیث المعنی، او بل هغه ده چې من حیث الصیغه. او من جهت ترکیب دغه. او اوس دا د مولانا صاحب چې غلطي راجع کېږي معنا ته. فصل فی الاغالیط التي تقع بسبب المعنى وهذا ايضا اقسام. ولې؟ لانه د دې صرف مطلب زه طلباو ته وایم بلدېدل دي چې تا صرف بیدار کې چې قیاس کې دا غلطي واقع کېږي. څوک دې په دې غلط نه کې لفظ مشترک نه یې راوړی، هلته بیا تکرار د حد اوسط نه راځي، حقیقت او مجاز یې نه یې راوړی، بل دا دې صرف بیداروي تا ته هغه رسوي طریقه ښیي. نو دی وایي بسبب وهذا ايضا اقسام لانه من جهت الماده، یا به من جهت الماده، هغه ماده به په اعتبار د معنا سره کاذبوي. ماده لکه په قیاس اقتراني کې صغرا ماده ده که نه ده، کبرا ماده ده که نه ده، قیاس استثنایی کې مقدمه شرطیه، داسې مادي دي. او من جهت الصورت، یا من جهت الهیئت، هیئت د شکل اول صحیح نه ده. ولې؟ کلیت کبرا نشته پکې، ایجاب د صغرا نشته، من حیث الصورت دا معنی من جهة الصورت. أما التي من جهة المادة كما يكون بحيث إذا رتب المعاني فيه چې قضایاوي پکې جوړي کې على وجه په داسې وجه سره يكون صادقا چې صادق به وي خپله ماده،
خو لم یکن قیاسا هسې به بیا قیاس نه جوړېږي. واذا رتب چې هغه قضایاو کې ترتیب وکړي علی وجه په بلې طریقې سره یکون قیاسا قیاس به وي خو لم یکن صادقا فی حد ذاتها دا قضایاوې به که داسې کوي ماده بس قضایاوې به صادقې وي خو او که داسې کوي بیا به دا چل. نو دی وایي واذا رتب یکون قیاسا قیاس به وي خو لم یکن صادقا بیا به دغه معنا او دغه قضایه به په حد ذاته صادق نه وي. که قولک الانسان ناطق خو مولانا صاحب دا مثال غلط ورکړی دی ښه ځکه مولانا صاحب چې ناطق د انسان لپاره خپله ذاتي ده او چې ذاتي واسطه وګرځېږي دې ته بیا مولانا صاحب مجعولت ذاتي نه دا مجعولت ذاتي نه د مجعولت ذاتي په هغه صورت کې راځي چې خارجي شی چې من حیث انه کاتب ویلي وی مولانا تم داسې ووایه ښه خبره داسې نه ده دا ناطق پرې داسې په خلو ووایه ورسره یو وارې به یې پوره کړو چې دا لګي ورسره که نه وایه. الانسان ناطق من حیث انه کاتب انسان ناطق ده خو دې حیثیت نه چې کاتب واخلي دا صغرا. ولا شیء من الناطق من حیث انه کاتب یو شی د ناطق نه د دې حیثیت نه چې کاتب واخلي دا حیوان نه ده. فلا شیء من الانسان بحیوان یو شی د انسان نه حیوان نه ده. نتیجه کاذبه راوته که نه اوس ولې کاذبه راوته بیرته قیاس ته لاړ شه پرې اوس لاړ شه قیاس ته ځه. اوس الانسان ناطق انسان ناطق ده که دا من حیث هو ناطق نه لګوي لیو سرم نو څنګه به وایي الانسان وایه الانسان ناطق نه من حیث ناطق لرې که له کبرا نه هم لرې که له صغرا نه هم لرې که نو څنګه به وایي الانسان ناطق ولا شيء من الناطق بحيوان نو بالکل قیاس برابر ده خو کبرا کاذبه نه ده کبرا بالکل کبرا کاذبه ده ولی ولا شيء من الناطق بحيوان دا صلب د اعم له افراد د اخص نه رانغی او صلب د اعم د افراد د اخص نه دا ناجایز ده یعنی کوم افراد ته چې ناطق ورغلی وي هغه حیوان نه ده ولی حیوان نه ده خو افراد د حیوان دي که نه ځکه چې ناطق ورغلی خو انسان ده او انسان خو افراد دي چا دي دا خو فرد د حیوان ده نو دا کبرا بیا کاذبه ده. او که وایي چې زه لګوم یې څه کوم دواړو سره لګوم څه لګوم دواړو سره نو بالکل مولانا صاحب بیا قیاس برابر ده خو بیا صغرا کاذبه ده. څنګه الانسان ناطق من حیث هو کاتب الانسان ناطق انسان چې کوم د ناطق د من حیث انه کاتب د دې حیثیت نه چې څه واخلي کاتب واخلي دا ولې کاذب ده وایي ځکه انسان ذات ته او ناطق ذاتي ده او ثبوت د ذاتیاتو ذات ته لا تعلل وي هغه مشروط بشرط نه معلول بعلت نوي او تا ناطق انسان ته ثابت کړی ده من حیث انه کاتب یا لکه که کاتب وي او که کاتب نوي نو دته څه ثابتېږي ناطق او تا ذاتي او ناطق ثابت کړی ده او شرط دې ورته څه لګولی ده کتابت نو که کتابت کوي که نه کوي دا خپل ذاتي ده نو انسان ته ته ناطق ثابتوي په دې وجه باندې چې دی کاتب ده نو دا غلط ده. نو که مولانا صاحب من حیث انه کاتبون دواړو کې لګوي نو صغرا دی کاذبه ده کبرا بیا صادقه ده لګوه. ولا شیء من الناطق یو شی د ناطق نه من حیث انه کاتب یو شی د ناطق نه د دې حیثیت نه چې دی ناطق د حیوان نه ده خود حیوان خو په دې وجه نه ورته ثابتېږي چې دی کاتب ده بلکې بغیر د کتابت نه حیوان ثابتېږي ځکه دا د افرادو د ناطق لپاره ذاتي نه ده احمده د افرادو د ناطق لپاره حیوان ذاتی نه ده نو چې حیوان ته ثابتوي افرادو د ناطق ته من حیث انه کاتب اخلي نو دا خو ټیک ده که نه لا شیء من الناطق یو شی د افرادو د ناطق نه من حیث انه کاتب چې واخلي حیوان نه ده کبرا صادقه ده خو صغرا ولې په صغرا کې مجعولیت ذاتي لازمیږي ولې مجعولیت ذاتي لازمیږي ځکه ناطق دا د افرادو د انسان لپاره د انسان لپاره ذاتي ده ولې ناطق فصل مقوم نه ده د انسان لپاره هغه داخل نه داخلي کنه او هغه ذاتي خو بذات ثابتېږي او تا په واسطې دی شرط سره ثابت کنو دی صغرا کې مجهولیت کای نه لګوي کبرا دی کاذبه ده کای لګوي او کرازه یو چل کوي چې صغرا کې م لګوا کبرا نو چې صغرا کې نه لګوي مجهولیت ذاتي نه لازمیږي انسان حیوان شو انسان ناطق شو بلا قید بلا شرطه بالکل صغرا صادقه ده او کبرا کې ولګوا
کبرام صادقه ده خو تکرار دی ښه دی او ست نشته نو بیا د قیاس خراب ده نه شو پوه که نه لګوي که یې وکړي نه لګوي صغرا خو صادقه ده کبرا کا او که یې لګوي صغرا کاذبه ده او که صغرا کې لګوي کبرا کې نه لګوي صغرا کې نه لګوي کبرا کې لګوي نو بیا صغرا هم صادقه ده کبرا هم صادقه ده قیاس صحیح نه ده ولې قیاس نه ده صحیح حد اوسط نه ده مقرر راځه بالعکس هم کا صغرا کې ولګوه کبرا کې مه لګوه بیا مولانا دواړه مادیم کاذبې دي او تکرار د چا نشته حد اوسط هم نشته یاره لکه چې پوه نشو نو دی وای مولانا صاحب وای ناطق فلا شيء من الانسان بحيوان ولي اذ مع اعتبار قيد من حيث هو ناطق ګوري مولانا صاحب د ما خبره ټیک وخه من حيث ناطق په ځای باندې چې کاتب لګولای وای خوخه ځکه مجهولت ذاتیت لازمي ګه چې ثبوت ذاتیات او ذات ته په واسطه دي شی خارجي سره وکي او که په واسطه دي شی داخلي سره وکي ای مجهولت ذاتی نیست کله مجهولت ذاتی جوړي نو دی وای یکونو صادقا بیا لم یکن دا وش اعتبار من حيث ناطق چې واخلي بیا یکسب صغرا بیا څوک صادقي کاذبي ومع حسبي که حذف کوي بیا کبرا کاذبي وان حذف من الصغرا او که حذف شي د چانه او ثابت شي په چا کې بیا دواړه مقدمه صادقې دي که نه دي خو یلزم اختلال د هیئت د قیاس مولانا هیئت د قیاس کې اختلال او نقصان راغی که رانغی ولې راغی پکې حد اوسط پکې نه ده مقرر لعدم الاشتراک اشتراک نشته و اما التي واغ اغلاط من جهه الصورت چا من جهه الصورت دا خو من جهه الماده و فكما يكون من جهه الصورت دا معنا چې تکرار دي چا نه وي پکې یا مثلا ایجاب د صغرا نه وي لکه په شکل اول کې مولانا صاحب تا ایجاب د صغرا ویلې ده تا صغرا سالبه کړه په اعتبار د کم سره د کلیت کبرا ویلې ده کبرا دی جزیه کړه یا دی مثلا په شکل ثانی کې اختلاف دی مقدمتین ویل ده په ایجاب او سلب کې تا دواړه موجبې راوړي یا دی دواړه سالبې راوړي نو دا ټول قیاس فاسد ده صورتن اگر که ماده به ټیک وي خو صورت صحیح نه په هیئت غیر ناتیجه باندې چې هغه منتج نه وي په داسې هیئت باندې جوړ کې یعنی شرایط پکې نه وي نو دا صورتن فاسد ده وجمیع ذلک سوء التألیف دا بد تألیف ده كقول القائل لکه دا قول دی قائل وایي الزمان محی دا وس شکل ثانی ده کوم شکل ده او شکل ثانی کې مولانا صاحب اختلاف د مقدمتین په ایجاب او په سیو موجبی دلته اوس دواړه موجبي دي ځکه اوس نتیجه کاذبه راوتلې ده كقول القائل لکه دا قول دی قائل الزمان محیط بالحوادث دا محیط حد اوسط ده او دواړو کې محمول ده زمانه چې ده دا محیط ده بالحوادث والفلک محیط هغه محیط ده په حوادثو باندې دا کبرا شوه دا محیط بالحوادث لري که نتیجه راووتله چې پس زمانه هو الفلک زمانه څه ده فلک ده دا نتیجه کاذبه شوه که نه شوه او که نه نو دی وایي وهو الشکل ثانی دا شکل ثانی ده وقد فات فيه په ده کې فوت د شرط اختلاف د مقدمتین ایجابا او سلبا ولې لکونهما موجبتین ها هنا په دې قیاس کې دواړه څه دي ذکر نتیجه کاذبه راوته والان نذكر بعض المغالطات بعض مغالطات التي سبب وقوعها فساد الصورت چې د دې سبب دی وقوع فساد د صورت د فنقول مونږ وایو بعض د مغالطات السوریونه مصادره علی المطلوب مصادره معنا رجوع کول علی المطلوب په مدعا باندې څنګه دلیل دی جوړ کړی دا دلیل نه بیرته واپس راشي مدعا ته څنګه مدعا ته راشي مولانا صاحب دلیل دی عین مدعا ګرځولی یا دی مدعا له دلیل نه جز ګرځولی داسې ده که نه ده یا دی دلیل جز دی مدعا نه ګرځولی ده نو مولانا صاحب دغه ته مولانا مصادره علی المطلوب وایي مصادره علی المطلوب دقه ده ته پوه شو که او که ته وایي چې مولانا صاحب په قیاس استثنایی کې خو هغه مدعا او نتیجه جز دی قیاس نه وي نو تاسې وایي هغه صرف مادتن او صورتن جزوی نور حکمن جز نه وي ښه ولې قیاس استثنایی کې چې هغه نتیجه یا نقیض د نتیجې هغه جز د قیاس وي صرف صورتن او مادتن
حکمن خو جز نه وي کنه. ولې ځکه هلته النهار موجودون چې نتیجه ده په قیاس کې په هغې کې حکم شته. ولې نشته په هغې کې؟ ځکه هغه اطراف دي شرطي دي او چې کله نتیجه واقع کېږي بیا حکم شته. دلته یې عین نتیجه وګرځوي، حکمنم مادتنم صورتنم، دقه مصادره علی المطلوب، مصادره په مطلوب باندې چې له دلیل نه بیرته راوګرځي مطلوب باندې. مطلب دا ده چې هغه دلیل عین مدعا کی یا دلیل جز یا مدعا جز د چا نه کې دی دلیل نه کې، دغه مصادره علی المطلوب ده. لکه مثلا ووایه مدعا کېده او دا درته وایم چې خلک په عربي کې بشر ورته وایي، مونږ او تاسې انسان ورته وایي. انسان او بشر یو شی دی ښه، بشر هم ورته وایي انسان هم ورته وایي، یو شی ده ښه. نو دی وایي دا الفاظ مترادفه دي. اوس ګوره که نه زه مدعا کېدم او ووایم چې زید انسان، دا مې دعوه ده. ولې؟ لانه بشر. نو لانه بشر او لانه انسان یو شی نه ده. زید انسان، ولې؟ لانه وكل بشر انسان. نو په زید انسان نتیجه خو برابره شوه، خو چې کوم شی مدعا ده هغه دې دلیل کې راوړی ده، کوم چې دلیل کې ده هغه دې مدعا ده. نو مصادره. ومنها اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. یا بعضې په هغو کې دا ده چې اخذ د ما بالعرض وکې په ځای دی ما بالذات باندې. څنګه؟ دلته ما بالعرض ده په صغرا کې او په کبرا کې دی. مړه چې لیک سوچ ورته وکړي دا دې ټولو رجع عدم تکرار دی حد اوسط ته کې. پوه شوې چې دې کې یو قسم راخلي او دې کې بل قسم تکرار نه راځي دی حد اوسط. پوه شوې دې باندې. اوس ګوره که نه لکه ته ووایه چې یو ځای کې ما بالعرض واخلي په ځای د ما بالذات باندې او په دا بل کې ما بالذات واخلي. وایه لکه الجالس فی السفینة متحرک، جالس په سفینه کې متحرک ده صغرا. وكل متحرک لا يثبت في موضع واحد، هر متحرک دا ثابت نه وي په موضع واحده کې. ولې؟ په موضع واحده کې خو مولانا صاحب چې ثابت پاتې وي هغه ته ساکن نه وایي. ځکه تاسو شرقیت کې د سکون تعریف ونه کړ چې کونان فی آنین فی مکان واحدنا. نو مولانا صاحب په یو ځای باندې چې 2 کونه وي 3 کونه وي 4 کونه وي په څو آناتو کې، خو په یو مکان کې چې وي نو دغه مولانا سکون ده. او متحرک خو دې ته وایي چې په یو مکان باندې ثابت نه وي پاتې، په یو موضوع باندې ثابت نه وي پاتې. نو نتیجه راووتله چې جالس په سفینه لا یثبت په موضع واحد. او سره لیدنه د کاذب د ولې دی په کرسۍ کې په هغه باندې په چوکۍ کې په خپل ځای باندې نه ده ناست. ولې په هغه کې خو منډې نه وایي، په کشتۍ کې خو منډې نه وایي، دقسې ناست او نتیجه کاذبه راووته. ولې کاذبه راووتله؟ صغرا کې چې جالس په سفینې ته متحرک ویلي هغه متحرک بالذات ته که بالعرض ده او کنه دي کې واسطه په العروض ده. ولې؟ اولا او بذات حرکت چاته ثابت ده؟ کشتۍ ته واسطې ته ثابت ده. په واسطې د واسطې ته سره بیا ذل واسطې ته چې هغه جالس په سفینې نو هغه خو بالذات حرکت خو کشتۍ کې خلک وایي هغه نی ګاډي کې سړی روان ده، ګاډي کې خو نه ده روان، ګاډی روان ده او دی په ګاډي کې ده. نو دته حرکت چې ثابتېږي بالعرض ثابتېږي، بالذات نه ثابتېږي. او په دا بل کې وکل متحرک، هر شی چې متحرک وي معنا بالذات متحرک وي لا یثبت فی موضع واحد، هغه په یو مکان کې ثابت نه وي پاتې. کله چې بالذات حرکت کوي نو په کبرا کې بالذات متحرک مراد ده او په صغرا کې بالعرض. نو اصل کې دي کې تکرار دی حد اوسط نشته. ومنها بعضې دغونه دا لا يتکرر اوسط بتمامه متکرر نه وي کما یقولو. بل ورځې طالب راته راغی راته ویلې وایي دغه هغه چې کومه ده نتیجه چې کومه ده دا کاذبه راوتله الانسان یاکل الدجاجه وکل دجاجة یاکل القاذورات. نو فالانسان یاکل القاذورات. داسې ویلې که نه؟ دا طلبا ډېر زیات سوال کوي دي شي. ضرور د مولانا صاحب اصلي د منطقو اصلي جړې ته اوس راووتلو، ځکه چې دا اوس ضروري قیاس مطلوب ده پکې چې هغه نتیجې خرابې نه وي. الانسان یاکل دجاجه. صحیح ده. والدجاجة دجاجة تأكل
فالانسان یاکل القاذورات، انسان قاذورات خوري. نتیجه خرابه شو کنه شو. نو ما ورته ویل ملي کې تکرار دی حد اوسط نشته. تکرار دی چا نشته؟ تکرار دی حد اوسط نشته. هغه عطر چې خرڅوي هغه ملګري دا سوال راو، هغه خوشبويي چې خرڅوي وایي دغه چا اعتراض کړ. نو الانسان یاکل الدجاجه والدجاجه، نو ما ورته ویل چې ګوره محمول دغه ده، الانسان مبتدا ده او دجاجه محمول ده که یاکل الدجاجه. نو ته د په کبرا کې صرف دجاجه راخیستې ده، دا یې دلته موضوع ګرځوي او دې ته قیاس مساوات نشي ویلی. قیاس مساوات خو د مقدمې اجنبي په وجه باندې وي، دلته مقدمه اجنبي سره داسې نه چې هر یو ته قیاس مساوات وایي ونه شي په دې باندې. نو مولانا هلته مال تکرار بتمامه نشته. ولې نشته؟ ځکه چې هلته موضوع انسان ده، محمول دجاجه ده که یاکل دجاجه ده. ولې الانسان مبتدا، یاکل مضارع معلومه ضمیر مستتر د چا ته راځي دی؟ هغه فاعل د الدجاجتین مفعول ده. دا ټول مجموعه جمله چې ده خبر لپاره د چا ده او د یوازې دجاجه راخیستې ده. هغه دلته ګوره موضوع ګرځولې. نو ما ورته ویلې چې یوازې دجاجه راخلي تکرار د حد اوسط نشته. صحیح ده؟ نو غونډ څوک به راخلي ورسره؟ نو وبه وایې که نه وکل من یاکل دجاجه. صحیح ده؟ دا لرې که. نو فهو قاذورات، فهو قاذورات. هغه ماده خپله په حد ذاته کومه معنا لري؟ کوم شی چې دجاجه خوري هغه قاذورات دي. نو په لحاظ هغه قاذورات دي. ته یې ورې دا خپله مقدمه صادقه که بیا راته ووایې ورته نتیجه خرابه راووتله. نو که یاکلور سر راباسې د دې نه بله معنا نه جوړېږي چې کل من یاکل دجاجه قاذورات هغه څه شی ده؟ قاذورات ده. او که چېرته یاکلون ورسره معاد کوي یوازې دجاجه نو بیا تکرار دی حد اوسط نشته. یاره لکه چې پوه نه شوئ. او دقسې مولانا دیم ګوره دلته وایي چې تکرار بتمامه نه. ګوره تکرار بتمامه دغه ده. وګوره اوس ورته کما یقال لکه چې ویل کېږي چې الانسان له شعر، د انسان لپاره. ګوره ورته الانسان له شعر، د انسان لپاره ویښته دي. شعر ویښتو ته وایي، شعر ونه وایي، شعر انسان لپاره ویښته دي صغرا. وکل شعر ینبت، هر ویښته شین کیږي. نو فالانسان ینبت، انسان شین کیږي. نتیجه کاذبه راووتله. خو ګوره مولانا صاحب دا شعر یوازې محمول ده که له شعر محمول ده؟ له شعر. ولې الانسان مبتدا ده، له شعر ده څه ده؟ خبر ده. او ده یوازې شعر. زد له سره را معاد کوه الانسان له شعر. صحیح ده؟ وکل من له شعر ینبت. نو کبرا د خپله کاذبه ده. نتیجه ولې کاذبه راووتله؟ کبرا د کاذبه ده. ولې کبرا خو دا راووتله چې کل من له شعر، د کوم شي لپاره چې ویښته وي هغه شین کېږي. نو کبرا د خپله کاذبه ده. نو کبرا د چې کاذبه شو ځکه نتیجه کاذبه ده. او که ته یوازې شعر ذکر کوې نو کبرا خو دې صادقه کړه خو تکرار د حد اوسط نشته. تکرار د حد اوسط نشته. تاسې پوه شئ مولانا؟ نو که د لهو نه بغیر را معاد کوې نو بیا څه نشته؟ او که لهو راوړي ورسره ووایه وکل من له شعر، د کوم شي لپاره چې ویښته وي هغه ینبت هغه شین کېږي. نو دا کبرا خپله کاذبه نه ده؟ کاذبه ده. خو ځکه نتیجه کاذبه راووتله چې کبرا کاذبه ده. د منطق قواعد داسې مولانا کلي دي چې بالکل په شي نه خرابېږي. دا داسې نه دي لکه صرف چې راودي نشي پلانې ځای کې مولانا قاعده کېږده هغه چې کومه ده بس هلته بیا درته وایي چې هغه ده اسم تبذیل چې کومه ده هغه وایي په هغه کې راځي، په تبذیل د فاعل کې راځي، هغه لپاره وضع شوی ده. وایي اشغلو به څه کوي؟ دا خو تبذیل په مشغول کې ده. پلان اشغل من ذات څنګه راځي؟ ناحیتین وجب دې باندې اشغلو. نو بیا وایي دا شاذ. هلکه مجردو کې اسم تبذیل راځي وایي ولې مزیدو کې لکه پلان وایي دا شاذ. سر صنوبر بابا به ویل مړه دا چینجن علم هغه به ویلي که نه ما بابا دې کې غټ کار روان دی. هغه به بیا هغه وایي نه مړه قواعد کلي نه دي چې کوم ځای کې راګیر کې وایي دا شاذ. پوه شوې؟ منطق قواعد کلي دي ځان در وباسي بالکل مولانا تا ته قناعت درکوي که درکوي که نه. دا وګوره اوس
کوم ځای ته خبره ورسېدله موضوع کل ينتج نتیجه ورکوي چې انسان ینبتو ولې فإن الأوسط خو له الشعر ده ان ولم يجعل بتمامه دا نه د ګرځول شوی بتمامه موضوع د کبرا نو ځکه نتیجه کاذبه راوتله ومنها الله يكون الاوسط متشابها في المقدمتين متشابه معنا یو شی نه وي په چا کې په دواړو مقدمتینو کې چې صغرا او کبرا ده څنګه یو شی نه وي دواړو کې بالقوه نه وي دواړو کې بالفعل نه وي بلکې په یو کې خو بیا تکرار دي چاره نه غي هدي وسترنا لکه ګور مولانا صاحب لکه قوله لکه دا نحو قوله الساکت متکلم ساکت څه شی ده متکلم بالفعل ده بالقوه او کتی بالفعل وای چې الساکت متکلم نو خود صغرا کاذبه ده ولی ساکت ته متکلم ویل شي دا خو لکه ساکن ده چې متحرک وای ساکن کله متحرک ده نو الساکت متکلم معنا بالقوه والمتكلم ليس بساكت او متكلم بالفعل ليس بساكت ساكت نه ده نو نتیجه ورکړه چې الساکت ليس بساکت ساکت نه دا ولې نتیجه کاذبه ورکړه ومنها اختلال الترکیب بسبب شک بعض دی ایغو اغالیتونه چې هغه د صورت او په وجه باندې راغلي دي هغه به سبب شک په سبب د شک په سبب د شک باندې وقع چې شک واقع وي په دې کې چې ان القید علی کوم قید چې په صغرا کې راغلی ده آیا دا د موضوع سره ولګوم که د محمول سره ولګوم بس په دې کې سړی ترولای شي چې هلکه دا قید د موضوع سره ولګوم که دې کې خطا شي نو دقه سړی په شک کې واقع شي ځکه نتیجه كاذب روزي قول مثال بأن القيد من الموضوع ومن المحمول كقولهم الإنسان وحده زاهق وسكدا وحده ظل موضوع سر ولا قنقون نتيجة كاذب روزي الإنسان وحده زاهق إنسان يوازي زاهق ده وكل زاهق حيوان هر زاهق لري كنتيجة روز الإنسان وحده حيوان إنسان يوازي حيوان ده نا ولي پرس و بقرم دي ورسر ونجم دي بني حيوانات كي هطول شريك دي ورسر تاسي پوش بي خو سړی په دې کې خطا شو چې هلکه دا وحده چا کې ده او که وحده د محمول سره ولګوم الانسان وحده زاهق وكل من وحده زاهق حیوان نو فالانسان حیوان بالکل نتیجه صادقه راووتله نو که هدي اوسط وایه که دغه قید د موضوع نه ګرځوي بیا بالکل نتیجه کاذبه راوځي او که د محمول نه ګرځوي صادقه راوځي سړی په دې کې خطا شي والغلط انما نشا من توهمي چې لفظ دی وحده جز دی موضوع نه ده ولو جعل جز دی محمول نه وګرځوي وقيل الانسان هو وحده زاهق او كل من هو وحده زاهق فهو حيوان نو وحده زاهق لري کا نتیجه به صادق راوځي چې فل انسان حیوان ولې لانها ازاک الانسان حیوان جوړیږي په دغه وخت نو فل غلط په هذا المثال بسبب سوء اعتبار الحمل په سبب دی بد اعتبار دی حمل نه دا اعتبار تا خطا کړی ده کنه حمل دی صحیح نه ده کړی ومنها بعض دی غن لا يكون الاكبر محمولا على جميع افراد الاوسط مولانا د دې په ځای چې د سیویلی وای ما ته وګوره چې د دې په ځای د سیویلی وای چې کبرا پکې محصوره نه وي کبرا تبعیه راوړلی شي یاره لکه چې پوه نشي جميع افراد څه کوي چې په ټولو افرادو باندې وي یا نه وي داسې ووایه چې کبرا محصوره نه وي کبرا پکې څه راوړي تبعیه راوړي اگر کدی کې به میر کې راشي دی کې غټ اختلاف ته چې دا بیا په قیاس په فساد مادي کې راځي که فساد صوري کې راځي دا فساد صورتن د کمادتن میر په آخر کې دغه اختلاف د بیا وروسته راځي وذلك ما تقول كل انسان حیوان ومنها لا يكون الاكبر چې اکبر به په کبرا کې محمول نه وي على جميع افراد الاوسط په الكبرى په ټولو افرادو د اوسط باندې دا معنا چې په افرادو باندې به نه محمول په طبیعت به محمول په کبرا کې به اکبر په طبیعت محمول وي نه په چا باندې مطلب دا ده چې کبرا به پکې محصوره نه وي بلکې تبعیه به وي نو په دې وجه باندې خطایي راشي لکه ووایه کل انسان حیوان صغرا والحیوان عام دا عام په ځای باندې دا بل ټکی وای والحیوان جنس انسان حیوان څه ده نتیجه راووتله چې بل انسانو جنس انسان جنس ده ولې کاذبه راووتله ځکه دا جنس دا د افراد حکم ده که د طبیعت
د طبیعت. نو الحیوان جنس یا عام دا قضیه طبعیه ده او دوی وایي چې په قیاساتو کې محصورات مستعملیږي طبعیه به نه وي ښه او دلته څه پکې راوړې ده طبعیه ځکه نتیجه کاذبه راوتلې نه را سره پیږي ښه پوهېږي ښه مړه دا وګوره اوس مولانا صاحب او مقول علی کثیر مختلف الحقیقت دا ورسره لګوه یا حیوان مقول محمول د په کثرین مختلفینو بالحقیقت باندې او دا خو مولانا طبیعت ته ثابتېږي افرادو ته خو نه ثابتېږي نو طبعیه وګرځېدله نو په لحاظه ځکه دا نتیجه کاذبه راوتله نو فینتجو نتیجه ورکوي چې کل انسان عام هر انسان چې د عام ده یا جنس ده یا محمول ده په کثرینو مختلفینو بالحقیقت باندې او دا نتیجه خو باطله ده قطعا یقینا باطله ده او سبب دی غلطی انما اهمال کلیت الکبرى هغه اهمال دی کلیت دی چا ده کبرا پکې کلیه نه ده یعنی اهمال دی کلیت دی کبرا محصوره نه ده ایز الکبرى طبعیه د خپله وایي کنه کبرا څه شی ده طبعیه ده او دی وایي مولانا صاحب چې قیاساتو کې څه معتبري دي محصورات نو دا فلا يتعدى الحكم ومنها ما يقع بسبب تقدم الروابط روابط تاسو په هغه کې ویلې مولانا صاحب بله ورځ په محمله کې رابط چیرته وي په صالبه بسیطه کې وروسته وي څه دې ویلي که نه او په موجبه صالبة المحمول کې یو مخکې وي رابط یو وروسته وي او سلبي په څه چل دی بله ورځ کړی و یار په موجبه معدولة المحمول کې خو سلب وروسته وي که نه خو رابطه مخکې وي ربط السلب وي که نه او په صالبه بسیطه کې سلب مخکې وي او رابطه هغه کې سلب الربط وي په هغه کې صالبه بسیطه کې او په موجبه صالبة المحمول کې سلب په منځ کې وي رابط یو سیټ او بل سړی په دې تقدم او تاخر کې څه شي خطا شي نو بیا تکرار دی هدي اوسط نو دغه خبره کې ومنها ما یقع هغه غلطي ده چې واقع کېږي په سبب د تقدم د روابطو او تاخر د روابطو سره عن السلوب وکذا تقدم د جهت په سلوب باندې تاخر د جهت په سلوب باندې لکه زید ليس هو بقائم وزید هو ليس بقائم وګوره ورته یو کې ليس مقدم د رابط رسته ده بلکې رابط مقدم وبالضروره الا يكون وليس بالضروره ان يكون ودې مولانا سي دا یو کې لیس په جهت داخل شو دا بلکې جهت راغی په حرف سلب باندې داخل شو بالضروره الا يكون دا بلکې سلب راغی په جهت باندې وليس بالضروره نو ولا يلزم ان يكون ويلزم الا يكون دی وای وتکسر سلوبا من هذا الباب دی الله شان د چې سلبونه ډیر وي سلبونه چې ډیر وي دام د دغه قبیله نه سړی کې خطا کیږي کنه ولې چې دو سلب دی راوړي اثبات ده جفت دی راوړي چې طاق دی راوړي هغه سلب ده یو سلبم سلب ده درې سلبم پنځه سلبم او جفتونه چې کوم دي دا ټول ایجاب ده سلب او سلب چا سلب هغه سلب کې نو اثبات ته سلب کنه خو سلب راغی نو تاقونه چې کوم دي او جفتونه اثبات دي په دغه سلبونه چې ډیریږي سړی په صغرا کبرا کې خطا شي نو دی وای په ان مراتب الشفعیه چې جفت کې لکه سلب اثبات او وتریت چې تاقي کې لکه سلب وغيرها غیر دی دینا سلبن دا سلب دا ومنها اخذ الاعتبارات الذهنيه والمحمولات العقليه امورا عينيه چې اعتبارات ذهنيه او محمولات عقليه راواخلي دا وګرځوي امور عینه معنا امور خارجه عین چاته وای خارج ته وای د ذهنيه او نس جوړ کی خارجه جوړ کی نو بیا وای چې الانسان کلی نو د سړی په ګمان کې دا راځي چې انسان کلی ده چې انه فی الاعیان کذالک په خارج کې دی کلی ده نو په خارج کې دی متشخص ده په تشخصات سره نو عالم الکون کې په سترګو چې کوم لیدل کېږي یا په غوږو لیدل کېږي دا ټول جزئیات ځکه تشخص لري او تشخص چې لري هغه جزئی وليس هذا ظن بثواب ولي کلیت خو عارضیږي اشیاء ته په ذهن کې دون الخارج ومن هذا التحقیق ينحل غلوطه اخرى تقريره ان يقال الممتنی موجود لانه ان امتنع شيء بالخارج دا مولانا صاحب سبب وي دا وای تاسو پوښوي څه زبردست خبرې درته وکړې مولانا صاحب قیمتي خبرې وي کنه تی بلد کړي مولانا صاحب چې ته به سلبونه تم ګوري رابط تبم ګوري
طبعی محملی متاخری قدمائی دی تبم گوری مشترک تبم گوری حقیقت و مجاز تبم گوری تکرار دی حد اوسط تب گوری بیدار به وسیږي ورته چې څوک دی خطا نه کی یاره انشاءالله ولازم تاسې و څوک نشي خطا کولی ښه یقینا که خطا نه کی تاسې به بالکل داسې ورته ګوري